نو څه چل به کوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دوه واقعې د صحابه کرام راغلي. یو د هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنہ. دا هلال ابن امیہ په صحابو کې دغه چې درې کسان پاتې شي و د غزوه تبوک نه، بیا چې وروسته توبه کوله علی الثلاثه الذين خلفوا، مخکې توبه کې تیر نه پای کې یو د هلال ابن امیہ. نو یو د داسې مسله راغلی، داسې یو کیس راغلی او دغه شانتي د اویمر رضی الله تعالی عنہ دا غم داسې یو کیس راغلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم واقعي یو ځای کوم چې اسانه شي. دا رااله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس یو خپل یو رشتہ دار عاصم هغه راولېږو په نبی علیه الصلاۃ والسلام. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا سوال جواب وکړ چې زما د بیبي چې دا د دې سره ما خپل یو رشتہ دار هغه مې سره ګیر کړی دی او په زنا مې لیدلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خبر ډېره بده ولګېده چې دې سوي او یا رسول الله دا زما ته په خپل رشتہ کې دا کم حالت جوړ شو، دا کم مصیبت را تراغه په خپل رشتہ کې، زما په رشتہ کې داسې خلک دي داسې قسم حرکتونه کوي او دا ورځ خبر نه دا اوسه غوري جاری ده. داسې ورځ نشته بلکې داسې هفته نشته، ورځ خو به نه یادوم ځکه ډېره خطرناک خبره. داسې هفته نشته چې په هغې کې ما ته دا مسله نه راځي چې یاره یو سړی وایي چې زما په کور کې زما وراره و یا زما خوری و زما د ښځې سره بدکاري کړې. داسې هفته نه تېره شوې، داسې مسله پکې نه راغله او دا ډېره اټینشن مسله ده. الله دې نومي مسلمان وساتي. دا ډېر خطرناک کار. خپل کور کې بیا سکے که ډس کې هم مسله جوړېږي که نه کې. نه صحابي وفرمایل یا رسول الله دا څنګه عجیبه سیستم دی، څلورو ګواهانو پسې که موږ ګرځو لانجه جوړېږي هېڅ په نه که خبره کوو او ګواهان را سره پې نه نو ګزار کړو او که خاموشه پاتې کېږو نو موږ به ټول عمر ډک پاتې شو. دا به څه کېږي؟ د غیظ او د غصې او د دې څیزونو نه به څه پاتې شو، د غضب نه به ډک پاتې شو. دا به څه کېږي یا رسول الله؟ الله جل شانو د آیتونو مبارکه دا د لعان دا هغه نازل کړي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه د هغه رنګ بدل شو په مجلس کې، وحی هغه راله او دا آیت مبارکه نازل شو والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم. چېرته یو سړي هغه عیب په خپله زنانه باندې ولګوي چې یاره دې بدکاري کړې ده، هغې سره ګواهان نه په دې خبره باندې دې سړي سره، او صرف خپل ځان یې ګواه بس دا مدعي او مدعي بس ګواه. بیا به څه کېږي؟ بیا به دواړو طرفونو نه قسم خوړلی شي. نبي علیه الصلاۃ والسلام ښځه هم راوغوښته او چې چا دا ګوته پېشوته کړې وي یعنې خپل خاوند هغه یې هم ورسره راوغوښته په مجلس کې کېنو او د نبي علیه الصلاۃ د مازدیګر د مانځه نه پس دا واقعه دا قسمونه دا خوړلی شوي. د فقهای کرام وایي چې الله مکه که داسې مسله راغله نو قسمونه به دې څه ټایم کې خوري د مازدیګر د مانځه نه پس به خوري. دا ډېر خطرناک ټایم، دومره خطرناک ټایم دی چې په دې کې سړی دعا کوي هم زر قبلي، که بد دعا کوي هم زر قبلي. تاسو به د بزرګان نیکان صالحان لیدلي دي چې کله د مازدیګر لمونځ وشي بیا د جومات نه وځي، جومات په صف کې ناست د ماښامه پورې انتظار کوي. دعاګانو د قبلېدو وخت دې کې ډېرې ښې دعاګانې قبلي. دغه نبي علیه السلام وفرمیل د مازدیګر د لمونځ کوو ښځه راولېدل، دغه د چې ښځه یې راوسته سړی هم راوست. حضرت هلال ابن امیہ نبي علیه الصلاۃ والسلام خپل مخې ته کېنو او ته ته قسم خوړی شي په دې باندې ته اسې بې سګوته خو نه شوتې یا رسول الله، زه اسې بې سه بچا ګوته نه شوتو، زما باره کې خو الله ایتونه مبارکه نازل کړي، زه به څنګه بچا اسې بې سګوته شوتو؟ دا څنګه کېدی شي؟ نبي علیه السلام وفرمیل ټیک ته ته به یو څلور قسم خورې او بیا به اخره کې یو لعنتي قسم خوري، هغه ته به دا ووایي چې زه ګواهي ورکوم په دې خبره باندې چې دا زما د بیبي چې ده دا څه ده دې بدکاري کړې ده، ته به داسې وي او ما په خپله باندې لیدلې زه دې خبرې ګواهي ورکوم. یو پیره به دا ووایي، دویمه پیره به دا ووایي چې زه قسم خورم ګواهي ورکوم، درېیمه پیره به دا ووایي، څلورمه پیره به دا وي. څلور پیرې څنګه وي؟ هلال ابن امیہ نبي علیه السلام وفرمیل هلال لږ صبر ور یاد ساته، ګوره څلورم پنځم ځل ډېر خطرناک یو څیز را روان دی چې هغې ته لعنت وایي او الله جل شانو ډېره خطرناکه څپېړه درکړي. لږ ګزاره وکړه که ته عزت کوې چېرته که نه لږ ګزاره وکړه. یا رسول الله وایي زه په دې معامله کې د الله جل شانو نه یېرېږم، ځکه نه یېرېږم چې زه په حق یم، ما ته پته ده که نه، زه ولې ویېرېږم چې زه په غلطه نه یم، ما ته الله څه نه وایي، الله خو ما ته دا ښودلي زه هغه کوم. اوس هغه پنځم قسم هم داسې وخوړه که زه چېرته دروغ ویم د خپلې ښځې باره کې دا څه چې ویم دا صحیح ویم، که چېرته دروغ ویم د الله لعنت دي په ما باندې. دا پنځمه خبره. بیا نبي علیه الصلاۃ والسلام قسم دی بل طرف ته واړو، ښځې ته یې اوس ته قسم خوړی شي او زم قسم خو زما دا خاوند دا ډېر غیرتي دی، که چا ما ته داسې برم کتلي نظر یې ما ته چوت کړی ده په ما شک کړی. نبي علیه السلام ته وفرمیل قسم خوړی شي یا قسم خوړی شي، نو څلور قسمونه هغې یې وخوړه که زما دا خاوند دروغجن زه قسم خورم په دې باندې چې زما دا خاوند وایي څه دی دا دروغجن دی او په دې خبره کې هېڅ حقیقت هغه نشته، زه ګواهي ورکوم په دې. څلور خبرې داسې وکړې ابې زما په خېټه کې څلورمه پیره وایي که زما په خېټه کې دا بچی دا هم د دې سړي د بل چا نه دی. هغې نه مخکې هغه ورته ویلي چې یا رسول الله دې ښځې ته څلور میاشتې نږدې شوی نه یم او دې په خېټه کې بچی دی، دا د کوم طرفه راغلی؟ هغې دغه وایي چې نه دا بچی هم د ده دی. او پنځمه پیره دا خبره وکړه نبي علیه الصلاۃ والسلام ودروله چې دا اخري ګوره ډېر خطرناک سټپ دی دا ماله که چېرته ته دروغجن یې. هغې د چا خوا دې خلکو ته وکته او زه خپل قوم نشم شرمولی، زه خپل قوم هغه نشم شرمولی. ستې هغه پنځم چې کوم د غضب او د لعنت خبره وه هغه یې وکړه. نبي علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیل ځئ که چېرته دا سړی تاسو دا ماشوم پیدا شو او دا چېرته خپلو پنډو والو
خپل ویښتو والو او داسې ټول شکل نبی علیه السلام بیان کړو نو دا به د بچي د صحابي بچي او که داسې نه نری پنډۍ وي او داسې شکل و شباهت والو دا بیا د دې سړي بچی هغه نه دی. حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هغه بیا وروسته پیدا شو هغه بالکل دغه صحابي په شانتې نه و بالکل دغه ښځه په خپل خبره کې سوه دروغجنه وه دا دروغ ویلو. بیا د هغې نه به حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ دا سړی دا مصر ته تللی و دا هلک او په مصر کې بیا هلته یو ځای کې پوره امیر و پوهېږې په دې باندې یو خبره او بله ځان سره یاد وساتئ که چېرته داسې قسمه حالات راغله نعوذ بالله من ذلک داسې حالات راغله نو د هغې نه پس نه یو زنانه ته زناکاره ویل جایز دي او نه ماشوم ته ولد زنا ویل جایز دي. د دې نه موږ شریعت هغه منع کړو. نو تا باندې به کله کله خلک سوال کوي سوال به د بنده کوي چې ښځې او سړي غلط کار کړی د بچي پکې څه ګناه ده چې ته ولد زنا وایي. شریعت کې منع دا راغله چې ته به ماشوم ته ولد زنا او نه به ورته سپک ګورې بس دا نارمل انسان دی نورو خلکو بشر د بل سړي د غلطۍ سزا هغه بدله هغه نه ورکوي چوته وله اوس چې په خپله بیبي باندې چې هغه پاکه ښځه د په هغې ګوته چوته کړه چې دې زنا کړې ده بدکاري کړې ده نو اوس په څه کېږي الله جل شانو د هغې دپاره مخکې په اول د دین اسلام کې او شریعت چې راتلو نو هغه حکم چې مخکې حکم دی چې څلور ګواهان به راولي که څلور ګواهان نه بیا به وال خوري مردود شهادت پشي فاسق پشي دغه په شروع بیا چې کله د صحابي دا خبر کړ یا رسول الله چې هغه سړی خو چې کوم څلور ګواهان پیدا کوه به پیس پکې کړي ځان به برابر کړي ځان به کره کړي دا به څه کېږي یا الله زموږ عاجزیت او زموږ کمزورۍ ته وګوري صحابي الله جل شانو ورپسې آیتونه نازل کړه او دغه مخکینی آیتونه مبارکه په دغه واقع کې هغه منسوخ شي کومه واقع دا وه چې یو سړی په خپله ښځه باندې ګوته چوته کې بیا به څه کړي او مستقل هغې حکم هغه راغی لکه څنګه چې د الزانیة والزاني کې مختلف سټیپونه تاسو ته ما ذکر کړو چې کم حکم په کم وخت کې هغه نازل نو چې یو سړي په خپله بیبي باندې هغه ګوته چوته کړه چې تا بدکاري کړې ده او د ده سره بیا ګواهان نه نو دی به څه کوي د دواړو طرفونو نه به قسمونه راځي څه به راځي قسمونه او د یو طرف نه به د څلور قسمونه به د سړي طرف نه ورسره به لعنت پنځم او دغه شان څلور قسمونه به د ښځې طرف نه او اخره کې به ورسره یو لعنت او غضب وي نو دې ته څه ویلی شي د دواړو طرفونو ته چې دا کم قسم خوړلی کېږي که نه دې ته لعان ویلی شي څه ورته ویلی شي لعان ویلی شي. بیا بس چل شو دې نه پس منځ کې خبره بله رایاده شوه چې کله دا دواړه د دې لعان وکړو لعان قسمونه یې وخوړه نو قاضي به داسې کار وکړي که نه چې سړي ته به وایي چې طلاق ورکړه ته ورکړه که هغه طلاق ورکړو بس قصه ختم عدت نه بس دا بل ځای کې ځان له سړی کتی شي عدت په تیر مهر به واپس نه علي مهر ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابي یا رسول الله زما مهر نبی علیه السلام وفرمایي نه د هغې فایده ته اخیستې ده په خپل ځای باندې مهر یې ورته نه واپس کړی حدیث مبارک کې راځي نو مهر به ورته نه واپس کوي که طلاق راغی منځ کې نو دا به جدا شي او که طلاق رانغی منځ کې نو دا صرف لعان چې راغی دواړو طرفونو نه قسم نو قاضي به د دې په منځ کې هغه تفریق وکړي جدایي به راشي د یو بل نه به جدا کړي اټومیټیکلي د یو طلاق باین هغه واقع شو یو طلاق باین هغه واقع شو په خپل ځای باندې د دې نکاح ماته شو عدت نه بس دي هغه بل ځای کې دا ښځه چې د نکاح هغه کولی شي یا که چېرته په خېټه باندې بچی او بس چې هغه اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن بیا په دغې باندې عمل هغه کېدی شي ښه صحیح ده تر بیا ټول عمر دپاره دا ښځه خاوند نه شي یو ځای کېدی ټول عمر دپاره دا ښځه خاوند چې په یو بل یې بلیم لګولی دی که نه عیب لګولی دی د یو بل سره بیا نکاح په ټول ژوند کې نه شي کولی یو صورت شته چې واپس راشي د قاضي خواله او یو کس اعتراف وکړي چې واقعي بس ما نه غلطي شوې ما دروغ ویلي بیا به پې قاضي حد جاري کړي د زنا سبب جاري کړي حد به پې جاري کړي او دوی له به کوړې ورکړي د هغې نه پس بیا دوی خپل منځ کې نکاح کولی یعنې نه شي کولی دا په چا باندې زنا دا ګوته چوتول دا ډېر خطرناک کار ډېر لوی یو سیسټم دی ښه د الله جل شانه نو سوی فشهادت احدهم بس گواهی چې د یو کس په دې کې اربع شهادات بالله اربع شهادات هغه څلور قسمونه دي بالله په الله باندې چې انه لمن الصادقین چې دا سړی چې دی دا بالکل صداقت والی دا رښتینی دی په دې خبر او الخامسة ان لعنة الله علیه او پنځم قسم به داسې خوري چې د الله لعنت دی په دې سړي باندې ان کان من الکاذبین که دی دروغ وایي ان کان که چېرې دی دا سړی من الکاذبین د دروغجنو نو ویدروانه العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله اوس دا کومه سزا چې مقرره د زنا وغیره دا به ختمه شي په څه باندې چې دا څلور قسمونه د دواړو طرفونو نه راشي ویدرو ختمه به شي دفع به کړي عن هذې زنانه نه العذاب سزا دغه چې کومه مقرره شوې ده حد یادی ان تشهد چې ګواهي ورکړي دا زنانه اربع شهادات څلور قسمونه بالله په الله باندې چې انه لمن الکاذبین چې دا وایي چې زما دا خاوند د چا نه دی د دروغجنو نه دی والخامسة او پنځم قسم به داسې خوري چې ان غضب الله علیها الله جل شانو غصه ده په دې زنانه باندې لعنت دی په دې زنانه باندې ان کان من الصادقین که چېرته دا سړی صحیح د صادقینو نه مخکې لعنت راغی دلته غضب راغی پنځم هلته څه راغلی و لعنت راغلی والخامسة ان لعنة الله علیه او دلته څه وایي والخامسة ان غضب الله علیه دې دواړو کې فرق هلته چې کم لعنت راتلو نو هغه چونکې سړي بلیم لګولی و قذف و د قذف ته وجې نه څه راځي لعنت راځي
او دلته د زنا حد نو د هغې د وجې سره راځي غضب راځي. دغه فرق الله جل شانه ذکر کړي. لوی بحث دی. مختصر مې ته والخامسه او پنځمه خبره هغه دا چې غضب الله علیها په دې ښځې د الله جل شانه غصې ان کان من الصادقین که چېرې دغه سړی هغه چا نه د رښتونو نه ولولا فضل الله علیکم ورحمته وان الله تواب حکیم. ګوره خپل الله ته وګوره څومره قیمتي ذات د الله فضل و کرم نه وي او د الله رحمت نه وي که نه تاسو به په ډېر لوی مصیبت کې اخته شوي وي. خو د الله فضل هم په تاسو دی. د الله که داسې قانون نه وي موږ به څه کول پته نه لګي کوم قسم اینې به موږ تویولي. الله قانون مقرر کړو ډېر ښکلی د فطرت مطابق او د حکمت مطابق الله جل شانه هغه مقرر. نو دونه عجیبه خبره یې وکړه. نور هم ډېرې ښکلې خبرې وي الله به ذکر کړي. الفاظ ډېر ناشنا ذکر کړه. ولولا فضل الله علیکم ورحمته دوه الفاظ ذکر کړل، یو فضل او یو رحمت. او مخکې مې ته ویلي چې فضل څه ته وایي؟ قرآن ته وایي. او رحمت څه ته وایي؟ پیغمبر ته وایي. که د الله قرآن نه وي او د الله پیغمبر نه وي تاسو په لوی مصیبت کې اخته شوي. پوهېږئ په دې باندې فضل څه مطلب دی؟ قرآن مجید قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل ورته وایي پیغمبر بفضل الله د الله په دې فضل چې قرآن دی وبرحمته او د الله په دې پیغمبر چې رحمت دی. وما ارسلناک الا رحمت للپیغمبر څه شی دی؟ رحمت دی. نو که د الله فضل نه وي چېرته قرآن دی او رحمت نه وي د الله چې هغه شی دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تاسو په لوی مصیبت کې اخته شوي. پوهېږئ وان الله بېشک الله تواب څه دی؟ زیات توبه قبلونکی دی، حکیم او حکمت والی. څومره ښکلې فیصلې کوي. ګورل حیران به شي که نه. دا خو زه سرسري ترجمه او تفسیر کومه په شړلو الفاظو کې. که دې کې د الله په دې قانون کې ورننوتې که نه او تحقیقات پرې شروع کړه که نه څه بله دنیا به وګوري. دا د الله دا قانون څنګه بس به